अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा देवाने बहस मन सकड़े हो दे अस्मा जिक्र शिव जे सूरतुल फातिहे नमूना सुमरदी नो मुफस्सिरीन उलमाई किरामो द शलो पिंजिश तो पूरे अस्मा जिक्र करी दी मंगा कम घट घट नमूना चू आगत अवस्था जिक्र करू। उस बला खबर पर सूरह फातिहा के नई नंबर 1 आगा दादा ची द सूरह फातिहे फजीलत सुमरे द सूरह फातिहे द फजीलत पबारके यो खुदा द संची पनुमुन के माता स्तोइलू ची दा सूरतु शिफा है। यानी पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई अल फातिहा तो फातिहा ची दा दवाउल लिकुल्लि दाइन दा द हर मरज दवाई द हर मरज शिफा दा। कागा अमराजी जिस्मानी दी और कागा अमराजी रूहानी दी द टोलो द पारा सूरह फातिहा शिफा दा। जमंग यो ढेर लोई आलिम तेरशे दे यो बुजुर्ग आगा फरमाई वो यो रज़ो दा वाक़या जमा वालिद मुहतरम अल्लाह दी उबखी आगाम जिक्र करियो जे आगोई ज यो रज़ जमा गावंड के यो कस ना जोड़ो ज़द आगा तपोस ललाड़म मासखुतन मांजन बात जे तपोस ले लाड़म आगा तके नास्तम नदागा हालात देर खराब ने जमान आसा पर सूरह फातिहा ते फिकर हाँ वेजो सर ला नासुमा और डेर सख खपशुमा खो दुआ में और तवक्कड़ और दागन में हम दुआ गोख्ता कोरता रालम नासा पर सूरह फातिहा ते फिकर सोच गोरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन आगा फरमाइली दी चिदा शिफा द हर मरज द पार वेमा सूरह फातिहा शुरू कड़ा और चिदा कम पूरी यखो म सूरह फातिहा में वे और हां तरफ तो में पुकला वही सहार की जमान ज लाड़ा मा द हैरानी दो खबर अदा द चागा सड़ाई जुमात के हाजिर हो हालन की सवाल न पैदा की दो चागा जुमात तरागले पदगे हालत के जगह द डी रोज़ ना जोड़ो और बिल्कुल लका रो खराबे दो ने मात तपोसु कुछ ये अल्लाह बंदा बेगा दस्ता तपोस ल दरगले उना संचरू शो अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़ी रहमो को वे बस चिततले दागीना 15 मिनट 10 मिनट बाद जमा वजूद चले आगा दाशी खकीदो च मा वे च लका यो सड़े च चाप पसेलो जंजीरुनो बानी बन पबन तड़ले او बेरू दाशी कोले वही आखिर दा چې سار مازه ټیم شو ضرور مټو ماوي چې د الله تعالی شکر ادا کوم جمعه تراشم نه جمعه ته میزان نه ورسو نو هغه فرمایي دا واقعیا هغه ډیره پر لیکلي ده چې دا سورۃ الفاتحه چې دا نو دا د هر مرض دوايي ده دا شفا ده کوسه یو عالم لا یا یو بل ار چاله دا خلق ناس دي سو تعویذونه کوي او سو کې اوسه کوي سو بل سکي نو ته چیرې زول زما چې ماته سہولی کیا یا ماته ستاویز وری کی وغیرہ وغیرہ ستا سره پکور کې سورہ فاتحه پرته په دې یقین وکا د خپل ستا مولا ته حاجت نشته چې ته په سیلاړ شي چاغه تعالی ولیکي نه دا سورہ فاتحه دا اولي ته په دې ایمان نه راوړم دا سورہ فاتحه دا ځان له تعویز کولې هم شي په اړای کا او دا سورہ فاتحه دا وایا او پزان باندې پوکا نو ګوره د سورہ فاتحه دومره لوی فضیلت ده
بل خبره د دې فضیلت په باره کې پیغمبر علیه السلام حضرت معاذ رضی الله عنه ته فرمایل وی معاذ به خورشه هغه خجی راغی وی معاذ تاسو ته یو داسې صورت وخېما چې هغه صورت په تورات کې هم او په انجیل کې هم یوازې په قران کې نه دی معاذ رضی الله عنه فرمایي وی اے د الله رسول ما توخه وی اے معاذ ابن جبل سورۃ الفاتحه چې د قران پاک اولنې سورت ده دا یو داسې سورت ده چې دا په تورات کې هم په انجیل کې هم او په قران کې هم الله تعالی ذکر کړی دی نو دا لازم ونسا دا سورۃ فاتحه لازم ونسا بل یو صحابي ته پیغمبر اسلام आवाज وکړو صحابي په مانځه ولاړ دی پیغمبر علیہ السلام ورته आवाज وکړو یې پلان کیا نو په مانځه ولاړو په نپلو ولاړو چې کله هغه سلام وګرځو بیا راغی پیغمبر علیہ السلام ته حاضر شو وی لبیک وصادق یا رسول الله اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم زستاسو خدمت کې حاضر یم او ستاسو په خدمت کې حاضری چې دا نو پدې کې زما خوش قسمتی دا زما خیر ده سعادت ته برکت ته پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل وی ګوره تا نه دی اوریدلی چې الله رب العزت فرمایي چې کله تاسو ته الله رسول आवाज وکي نو لبیک وای او سیدا هغه ته ځان نه رسول هغه وی جیزه په مانځه ولاړم وینا په مانځه په ولاړې ته د الله رسول आवाज کوي تبار راځي وی جن نه پل به کول وی ار څه شری کول تبار راځي د نفلنا د مستحباتنا د دین مخکې د الله د رسول وینا منل او پاغي عمل کول دا پته پر دي اوس منګه د دین حقیقت نه پیژندل چې دین څه ته وي منګه صرف دغه پیژندلی چې دین چې ده نو دا یو رسم پوره کول ته وي بس شوق پوره کول پکور کې مریض ده او ته نه زه خو زما پلان کې دي تا زما سکار ده او ضروری ده دا کار کول غواړي هغه کار کول غواړي نه د مریض تیمارداری مخکې دا کار وکړه اویس قرنی رضی الله عنه داغه درجه کله چې پیغمبر اسلام د دنیا نه رحلت کو نو حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایل وی اے عمر یو کس برازي دای نه خدا زبنیما په دنیا کې واغه برازي او داغه مخله بوزي استقبال وکي او داغه نه وګوره دعاګانې غواړي حضرت عمر حیران شو چې زه خو صحابه رسول یم نو زمون نه بام غوړه شو کی پیغمبر اسلام فرمایل وی داغه غورواله ډیر زیات ده وګورئ چې دعا ته وغواړي نو کله چې پیغمبر اسلام وفات شو بیا وېسې قرنی راغی حضرت عمر رضی الله عنه په هغه بس استقبال ته ووت او ما ته دعا وکوي ما ته خدای الله پیغمبر ویلو صلی الله علیه و آله وسلم اوس دا دومره درجه او مرتبه غتولې ملاو شو زکات چې دا غي او مور او دا غي د خدمت څوک نو هغه په د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې په حیات کې بالکل ژوند دی خو پیغمبر علیه السلام او تو فرمایل وی زما حکم دار چې د مور خدمت مګه ما به بدل راځي دا غي خدمت پکې د قصد دین دی نو موږ دین پیژندل موږ نه پیژنو نو مخکې د دین په حقیقت ځان په کول غواړي منګه وایو چې خپل شوق پوره کول دین دی نه شارع چې تا ته کوم حکم کوي پاغي عمل کول دین دی نو معاذ هغه صحابي ورته وی ما مونږ کو پیغمبر اسلام ورته نه چې تا ته شارع سوی ته پاغي عمل کوي پکار دا وخت راغله خو نه خیر دی ځه اوس خو دې مسله ذکر خو چې د جمعات نه موږ وتونه غره زبتا ته یو صورت خیمه چې هغه عظیم الشان صورت دی دا ما ته یاد کی نو هغه صحابي فرمایي وای کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د جمعات نه وته تشریف نو ما به ورمنډه کړی
چې اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو زما سره لوس کړو چې یو صورت برته خې وی ها وی ګورا پلان کیا هغه صورت چې ده ناغه سورۃ الفاتحه ده او دا ګوره د هر مرض دوايي ده او دا یو داسې صورت ته چې دا په سابقه کتابونو کې دا لازم ورسه سورۃ فاتحه دې لوی فضیلت ده یو حدیث کې پیغمبر اسلام فرمایي لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحه الكتاب دا هغه سړي د سره مونږ کیږي چې هغه په مانځ کې سورۃ فاتحه ونه داغه مونږ کی او بل حدیث کی داسې دی من لم یقرأ بفاتحه الكتاب فلا صلاۃ له یعنی وړاندې ورستو کړي د الفاظ چې چا سورۃ فاتحه نه نو داغه مونږ نه راشي او بل روایت کی راځي لا صلاۃ الا بفاتحه الكتاب مونږ نه مگر سره د سورۃ فاتحه اوس دلته یو مسله ذکر هغه ډیره لازمی مسله ده انتہائی لازمی نے ذکر کو امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ ائمہ ثلاثه چکم دی د امام ابو حنیفه رحمہ اللہ نے علاوہ هغه وی چې په مانځه کې سورۃ فاتحه لوستل فرض دي هغه وی فرض دي ځکه چې وی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحه الكتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی ہوئی سورۃ فاتحہ فرض نہ دا سورۃ فاتحہ واجب دا ہاں دا تاسو چې ول دومره زور ورکړین تاسو مخکې د قران آیت وګورئ سورۃ مزمل کې الله تعالی فرمایي فقرؤوا ما تيسر من القران کله چې منځ کې نو چې کم آسانی تاسو د قران نو اقوال ولا نو حدیث کې خو فضیلت د سورۃ فاتحه ډېر راغلی ټیک ده خو البته قرآن آیت موجود ده چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن دا شي خو نه دی ویلي چې فقرؤوا الفاتحه وما تيسر من القرآن بشین دی ویلي نه الله وی فقرؤوا ما تيسر من القرآن چې کم د آسانی د قرآن نه هغه په مانځ کې ولولا نو د زیات احادیث د وجنا د فاتحه وجوب چې ده دا خو اوشو چې واجب ده خو فرضیت ثاقب ته د څه په وجه د قران د آیت په وجه چې الته د قران آیت مطلق ده هغه کې قید نشته هغه مطلق دی هغه کې الله فرمای فقرؤوا ما تيسر من القرآن چې کوم د آسانی د قران نه ناغول ولا نو د سورې فاتحه وجوب شته خو فرضیت نشته مطلب دا نه چې تا منځ کوو او ته کې د قران صحیح څه تاوي کاغه تا هر یو صورت چې دی وي یا آیتونه دی وي نوستا منځ شو او فاتحه دی ونه نوستا غفرز منځ خو شو خو ناقص ده ولې سورې فاتحه دی په کوم ډول نو دا مونږ بیا کې دوباره وایي کې ځکه ناقص ده نقصان پکې ده نو مونږ لکه اوس پرس کوي ونه دا هغه کې میوه نشته نو ونه خوشته هم د میوه ونه د ونې خو میوه پکار ده کنه نو سورې فاتحه واجب ده په مانځه کې چې څومره واجبات دي دغه شانتي سورې فاتحه هم واجب ده نو که یو سړی په هیره سورې فاتحه و نه او د سورت شروع کو د چې په مانځه کې کله یاد شو د سورې فاتحه وای خو کده و نه یو کوي وي هم رستو نو پس چې د ثواب وکي مونږ د شعر زکات د ترک د واجب سره سجده سوا لازمي نو سجده نو سورې فاتحه چې دا د امام سے پریز باندې فرض نه ده دا د امام سے پنځ باندې واجب ده بل دا خبره یاد اوساتئ امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی چې سورہ فاتحه په مانځه کې ویل دا د منفرد د فار حمدا چې سره ځان لمونځ کوي او دا سورہ فاتحه د امام د فار حمدا چې بل لمونځ کوي او دا سورہ فاتحه د مقتدی د فار حمدا چې په امام پسې ولګي کاغذ سری مونځي کاغذ جهري مونځي امام شافعی صاحب دا شوی چې که سری مونږ ده په پټه مونږ لکه نماز پخین مونږ مازیګر مونږ
او که جهري مونږ دی لکه د ماښام مونږ د ماسخوتن مونږ د سهار مونږ په دې ټولو مونځونو کې په مقتدي باندې هم لازم ده، په امام باندې هم لازم ده، او په منفرد باندې چې ځان لمونځ کوي په هغه باندې هم لازم ده. دا د امام شافعي رحمه الله مسلک دی. اوس یو سوال پیدا کی چې اے امام شافعي رحمه الله ته خو چې دا لازم د مقتدي به هم وي، نو کله چې امام په زور قرائت کوي نو مقتدي به څه کوي؟ نو هغه وایي چې په زور امام قرائت کوي نو چې امام وایي الحمدلله رب العالمین نو دی به سکته کوي، نو مقتدي به هم وایي الحمدلله رب العالمین. یعنی دا امام مقتدی چې دی نو دی به د امام په وقفاتو او سکتاتو کې په سکتو کې سورې فاتحه وایي، او یا به داسې کوي چې کله امام ټول سورې فاتحه ختمه کړي نو بیا هغه غلی ودرېږي، نو بیا مقتدیان وایي. دا امام شافعي رحمه الله ولا دا لار کتلې ده. نو امام صاحب رحمه الله څه فرمایي؟ هغه په قرآن کې الله تعالی فرمایي سورې اعراف آیت ته الله رب العزت فرمایي سورې اعراف آخر کی آیت راځي آیت نمبر 204 هغه کې اللہ رب العزت فرمائی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن تلاوت کیږي نو تاسو خاموش اوسئ، تاسو مو وایئ، هغه ته غوږ دی او خاموش اوسئ. نو امام صاحب ورته وایي د دې آیت سره وسکو چې امام لګیا دی قرائت کوي نو دا مقتدی چې دی دی هم لګیایي. البته الله فرمایي چې اذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوسته کیږي نو فاستمعوا له هغه ته غوږ دی وانصتوا خاموش اوسئ لعلكم ترحمون په دې وجه په رحم وشي. نو د امام صاحب د پاره د قرآن د آیت چې د دلیل دی چې امام قرائت کوي کاغه پس سری مونږ کی او کاغه په جهري مونږ کی که په زور لګي او که په پټه لګي، خو مقتدی چې دی او په آرام ولاړی چې د قرآن په آیت باندې عمل وشي. ځکه چې الله وی فاستمعوا له غوږ ورته کېدی وانصتوا او خاموش پاتې شئ. نو د امام مالک رحمه الله او د امام ابو حنیفه رحمه الله د دوانو په نسبانه په منفرد باندې سورې فاتحه ده او په امام باندې سورې فاتحه ده او دغه شان صورت، او په مقتدی باندې سورې فاتحه نشته. امام پسې چې مونږ کله ولاړیو نه به سورې فاتحه وایو نه به صورت وایو، ثنا به وایو. ځکه پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک ته زه تاسو ته ما پیغمبر علیہ السلام فرمایي پیغمبر علیہ السلام فرمایي من کان له امام فقراءة الامام قراءة المقتدی. کله چې ته په امام پسې ولاړې نو استاد امام قرائت چې دی هغه ستا قرائت. نو چې پیغمبر علیہ السلام صفاو فرمایل چې ته کله په امام پسې ولاړې نو د امام قرائت ستا قرائت ته ختمه شو. خبره اوس یو سوال دا پیدا کیږي چې موږ خو په مانځه کې ثنا وایو ولا اله غروب پور نه وایو، اعوذ بالله بسم الله وایو، رکوع کې تسبیحات وایو، په سجده کې وایو، په رکوع کې وایو ربنا لك الحمد وایو، التحیات وایو. ناخوام امام وینو بیا په کار دار چې هغه موږ نه وایو. نو داغه دلیل دا ده، داغه جواب دا ده چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي اذا کبر الامام فکبروا. کله چې امام وایي چې الله اکبر نو تاسو هم وایي الله اکبر، د ځان سره پټ تاسو هم وایي. او بیا فرمایي اذا قال ولا الضالین، کله چې امام وایي چې ولا الضالین نو تاسو پټ وایي آمین، فامنوا تاسو امین وایي. نو ګوره دا کوم چې موږ وایو دا صرف حدیث نه ثابت دي، ځکه وایو
بیا چې کله و اذا رکع کله چې امام رکوع کوي نو تاسو هم الله اکبر وایو رکوع کې سبحان ربی العظیم وایي درې پیره کم از کم. و اذا سمع او کله چې امام وایي سمع الله لمن حمیدا نو فحمدو نو تاسو وایي ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد یا اللهم ربنا لك الحمد. چې کله امام سمع الله لمن حمیده وای نو تاسو په ولاړ وای ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد. خو یاد وساتئ اذا قرأ فانصتو چې کله امام قرائت کوي یعنی الحمد یو سورت وای نو بیا غره خاموش اوسئ بیا بنوای. نو دا یو مسله اهمه مسله چې تاسو ته یاد شوه چې په امام پسې ولاړ یو نو موږ قرائت نشو کولی حکم نشته. حکم دار چې غلی به اوسېږي خاموش به ولاړي. او تاسو ته دې مثال ما بله شپه ما پیش کړی نو هغه سره هم یاد ساتئ. او اتحیات شو نو اتحیاتو دپاره خو د نه ویلو حکم نشته نه د ویلو شته نو بس وایې قصه ختمه. خود قرائت دپاره دغه خبره ده چې پیغمبر اسلام فرمایي اذا قرأ فانصتو. امام چې کله قرائت کوي نو بیا به خاموش اوسېږي. نو دا سوره فاتحه دا سوره فاتحه فضیلت هم تاسو ته وشو. الحمدلله ګوره عربی کې دا الف لام چې دی په الحمد کې اول الف لام به ګرځي نو دا الف لام چې دی نو دا تعریف ته پر امر تعریف سمانا مثلا منغوایو حجر یا رجل رجل یو سړی خو چې تو سره الف لام یو ځای کې الرجل کې نو دا په دې الف لام سره معرفت شو لکه تاسو ته پراپر ناون وای دی اوس پراپر ناون شو. نو رجل سو رجل هر سړی چې سړی هډر شي دي خو چې تا کله وی الرجل نو د دې الف لام سره دا معرف شو یعنی دې پراپر ناون شو نو بیا ته خاص سړی مراد ده. حجر ګټ خو چې ته الحجر الف لام دې وسره وځو نو دې اوس پراپر ناون شو نو د دې نه بیا خاص ګټ مراد ده. نو په عربی کې الف لام د تعریف ته فارم راځي چې یو اسم نکره په معرفه جوړه ا دې د فارم راځي او دا د استغراق د فارم راځي. استغراق معنی د ټول نو چې توس نو د تعریف ته فارغ دلته نه دي. هغه اوله خبره چې ما تاسو ته کوم وکړه چې الف لام په عربی کې د تعریف ته فارغ راځي نو دلته د تعریف ته فارغ نه دي. دویم ما تاسو ته وی چې الف لام د استغراق د فارغ راځي لکه حمد معنی د ثنا خو چې تاسو سره الف لام یو ځای کړو الحمد نو دا الف لام د تعریف ته فارغ نشي کېږي نو د سره فارغ دي نو یا خدا د استغراق د پر دي. استغراق معنی دا د الحمد ټول صفاتونه چې څومره دي لله خالص د الله لپاره دي چې څومره صفاتونه دي خالص د الله لپاره دي دې ته استغراق ټول تمرات شو. یا الف لام په عربی کې د پاره د عهد خارجي د پاره مرضی عهد خارجي دی ته وي چې متکلم یو خبره کوي مخاطب ته نو مخاطب ته او متکلم دوانو ته پته چې دا څه خبره ده. لکه مثلا زه امین رشید ته هم چې زه خورم د ته پته ده چې دته د سره حلوا دغه خوري نو دته اوس ما خو زه خورم عمره ته شو حلوا عادت پته ده او ما ته پته ده نور چاته پته نشته. دې ته وایي عهد خارجي. عهد خارجي معنی دا ده چې متکلم ته پته لګي او مخاطب ته پته لګي بس. نو الحمد هغه صفاتونه چې کم د خدای د الله لپاره ثابت دي
او داغه مناسب دی هغه ټول الله لري هغه دی بنده ته هم پته ده او خالق ته هم پته ده چې کوم صفاتونه دي دې ته عهد خارجي وي عهد ذهني هم د عهد ذهني د پاره راځي عهد ذهني دای چې متکلم ته پته خو مخاطب ته پته نه نو هر هغه صفاتونه چې مونږ ته هم پته نشته هغه هم ټول الله را ثابت دي کوم چې د خدای توپ صفاتونه دي نو الف لام د دې ټولو په تعریف د پاره نشرات له د عهد خارجي د پاره هم ده د عهد ذهني د پاره هم ده او د استغراق د پاره هم ده اوس استغراق کې خو ټول صفاتونه الله له ثابت کړي پوهیږئ ټول صفاتونه الله له ثابت شو خو ځینې داسې چې مونږه پس کزم امین الرشید ډېر تکړه ګیلکار دی تکړه خو نه دی خو لکه مثال پیش کوم کنه زه وایم یاره امین الرشید ډېر تکړه ګیلکار دی کنه نو دا خو ما د امین الرشید صفت وکړو او ته چې ټول صفتونه د الله دي نو دې ته وایي صفت بالواسطه انډایرکټ شو ته وایي دا هم د الله صفت دی ځکه دا خواله او دا صفت چې کوم پده کې دی دا به چا چولی دا به کې الله رب العزت اچولی نو دا هم د الله صفت شو لکه ته دې دیوال ته یاره دا ډېر ښکلی دیوال دی نو دا د دې دیوال صفت شو که دا اصل کې دا ګیلکار صفت شو چا چې دا دیوال والی د هغه صفت شو پوه شوئ نو یو یې صفت بالواسطه یو یې صفت بلا واسطه نو که صفات بلا واسطه دي او که صفات بالواسطه دي ټول الله له ثابت دي الحمدلله نو الحمد ټول صفاتونه د خدای توب چې دي هغه ثابت دي لله خالص د الله لپاره لله د الله د تخصیص لپاره دی ګره لله خالص د الله لپاره دی او الله کې ما تاسو ته بحث کړو او تاسو ته یادی تاسو ته کړه الحمد ټول صفاتونه د خدای توب چې څومره دي تاسو وايي چیرې دا خبرې په تفسیر کې لیکلي ده نو دا بس دا خو ما تفسیر نه له صحیح ده نو په تفسیر خو ته نه پوهیږي ځان په کومه خبره تفسیرونه مګورئ تفسیرونه به ال ګورئ چې تاسو د یو استاد نه یو پیر دوه قرآن ختم کړي بیا ال تفسیرونه ګورئ چې د استاد هغه ډایرک خبره ستاسو ذهن ته ورکوشي چې بیا ته تفسیر ګورئ نو بیا بدله مزه درکړي او ته په پوهیږئ نو وای منګه په تفسیر کې لیدلې دي دا خبره یو په تفسیر کې لیدلې ده چې دا سیدا نو تاسو په تفسیر کې لیدلې دي خو تفسیر چې ده نو آغا مفسر ارڅوک چې چاره تفسیر لیکلی ده نو آغا داغه علم ناقص ده علم صرف د الله پورې نو دا خبره تاسو ته کوم یو کس ماته لګیو وی ما په تفسیر کې لیدلې دي چې پیغمبر علیہ السلام چې دی نو عالم بما کان و ما یکون چې پیغمبر علیہ السلام چې څه شوي دي په هغه معلوم وو تر قیامت چې څه کېږي په هغه معلوم نو ما دا په کوم تفسیر کې لیکلي دا ډېر غټ تفسیر دی په هغې کې لیکلي نو دا خبره صحیح ده دا ما کان و ما یکون باندې چې عالم شو نو دا خو علم الله دی په ما کان او ما یکون باندې نو چې ته پیغمبر په ما کان او ما یکون باندې عالم کې نو په پیغمبر کې او په الله کې فرق څه پاتې شو هغه ځوان یو شان شو نو فرق باندې کې هر یو په خپل درجه کې ساته په ما کان او ما یکون باندې عالم صرف او صرف الله دی دا د خدای صفت ته عالم الغیب نو ویلی دا پیغمبر علیہ السلام چې دا احادیثو کې دا فرمایلی دي چې قرب قیامت کې با جمعتونه چې دی نه دا به ښایسته شي خو د عبادت نه او د درس و تدریس نه به خالی شي یعنی روحانی تعمیر به نه
او ظاهری تعمیر به بلډینګ به کولای نو دا وځي سیدا نشو ما یو دي سیدا وی پیغمبر علیه السلام چې دا فرمایلی دي چې قرب قیامت کې با د خزو په دې شاته په دې سر کې د اوخ په شان قوبي او دغه به هغه خزي چې دا به زیناکاری خزي چې پردي سړي به ځان ته مایله کوي دا ویلي کړي ما دا بالکل ټیک ته دی ویلي دا خوشته نو یوز دي کنه دي ما بالکل دي دا خزي چې را چونټه دا ځای کوي دا کلیپ چې په دې ځای کې دي دې ته د اوخ قوب ویلې دا مخکې چا نه پیژندل اوس پیدا شو نو اوس خلکو پیژندل چې پیغمبر علیه السلام چې سولي وقوش وی پیغمبر علیه السلام دا نه دی ویلي چې ښځه به د خپل خاوند سره په تجارت کې او په روزګار کې ملګرتیا کوي ما یې ویلي دي نو اوس ده که نه دي هر سړی چې ښځه کوي داسې نه وي چې زه نوکره ښځه کوم چې پیسې هله پیدا کړي ما دا خو بلکل ټیک دي نو بیا ته څنګه وایي چې په ما یکون باندې علم نه نو ما یې ګوره دا چې څه ویلي دي دا ټول د الله وحی وه الله رب العزت ورته وحی کړې وه چې قرب قیامت کې به داسې کېږي نو هغه د الله د طرفه دا خبرې کړي د ځان یې نه دي کړي الله په قرآن کې نه فرمایي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى چې دا پیغمبر د ځان خبرې نه کوي چې کومه خبره کوي نو هغه اسمان والا طرفه یې کوي د الله طرفه یې کوي نو بیا دې چې سوړ شو که نه لکه اوبه چې په سکروټه باندې واړه هغه مړه شي نو دا صفت د الله دی علم غیب خاصه د الله ده الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب دا صرف د الله لپاره دي بے غوږونه اورېدونکې بے سترګو لیدونکې بے اسبابو هر کار کوي صرف الله دی بس انسان بغیر اسبابونه هغه اسباب چې الله رب العزت ورته مهیا کړي دي د هغې نه بغیر څه کار نشي کولی او الله اسبابو ته محتاج نه دی دا صفتونه ټول د الله دي دا د انسان صفت نشي کېدی الحمدلله دې ته وایي دا وایي توحید دا یاد ساتئ دا وایي توحید او دا داور توحید چې دا الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب خالص د الله لپاره دي دې ته وایي دا وایي توحید دا داور توحید چې دا په خپله باندې دلیل هم دی دغې دعوې دپاره دلیل هم دی الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب خالص د الله لپاره دي ولی الله رب العزت چې دی نو دا هغه ټول صفتونه کامل دي انسان که ډېر لوی عالم شي خو له ده نه به بل عالم وي پورته که په یو کار کې ډېر غټ ماهره شي خو له ده نه به بل مهارت لرونکی په دغه میدان کې بل همي او الله رب العزت هر څه پورې دغه نه پورته څوک شته نه هو الاول والظاهر والباطن الله اول آخر الله اول هم نه مخکې ته نشي الله ظاهر هم نه په اعتبار د صفاتو او الله باطن هم نه په اعتبار د ذات لکه داغه د ذات ادراک موږ نشو کولای او الله آخر هم دی رسول سرشتي نو ایک یو دی بس نو خپل صفاتو کې هغه ایک یو دی او په خپل صفاتو کې هغه ایک چاله شرکت نه دی ورکړی الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب لله خالص د الله رب العزت د فردي اوس رب العالمین دا دعوه خو دعوه هم او دلیل هم دی په خپله آفتاب آمد دلیل آفتاب نور ته ګوره نور په خپل دلیل دی هلکه وایي نور رڼا ورکوي دلیل په خپله نه ته ګورې نه چې رڼا ورکوي ټوله دنیا یې روښانه کړي نو دا الحمدلله دعوه هم ده دلیل هم ده
خو ایکسټرا چوتو ایکسټرا اضافي دلائل هغه سره ذکر کړي. نو څه فرمایي وی رب العالمین چې هغه پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی. رب العالمین چې هغه پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی.